أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ننني درس کې ان شاء الله العزیز سورة مائدہ پارا نمبر 6 رکو نمبر 6 آیات نمبر 42-43 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. څنګه چې مخکې دی نو هغه واقع تېره شوله چې خیبر کې دی نو هغه دوه خاندانونو چې د هغه دواړه اعلی اوچت خاندانونه ول د هغوی سړي او ښځې چې دی نو هغه بدکاري وکړله او بیا دوی چې دی نو هغه وویل چې تاسو لاړ شئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکئ د دې متعلق. نو که چېرته د هغوی په شریعت او دین کې نرمي وه نو دغه حکم به تاسو اخلئ او که د هغوی شریعت او دین کې نرمي نه وه نو بیا تاسو دا مه اخلئ. نو هلته موږ ویلي ول چې د دوی کې د سوچ دی نو هغه خصلت قبیحه چې دی نو هغه پیدا شوي ولو. نو د هغې په وجه باندې دوی به دغه رشوت واخیستو پیسې چې دی نو هغه به یې واخیستلې او په دغه وجه باندې به چې دی نو هغه څه وکړلو دین حکم چې نو هغه به یې بدلولو. نو دلته اوس دا څلورم خباثت بد خصلت چې دی نو هغه د یهودو الله پاک ذکر کوي. الله فرمایي سماعون للکذب دوی به چې دی نو غوږ ښودونکي ول دروغو ته دروغ خبرې چې دی نو هغه به ډېر په شوق سره چې دی نو هغه اورېدلې. اکالون للسحت او خوړونکي ول چې دی نو هغه د سود د رشوتو. اوس دلته رشوت ته چې دی نو هغه سحت یې ویلو. سحت عربۍ کې ویلی کېږي چې دی نو یو شی د جړلې نه وباسلو د یخ نه چې دی نو هغه د جړلې نه کم شیز وباسلی کېږي نو هغې ته ویلی کېږي. نو رشوت ته الله رب العزت چې دی نو هغه د سحت لفظ د دې نه چې دی نو هغه تعبیر وکړلو. په کم ملک کې په کومه اداره کې په کومه محکمه کې چې دی نو هغه رشوت راشي دا د دغې ملک د دغې ادارې د دغې محکمې چې دی نو هغه بیخ بنیاد وباسي. د هغې وجه غټه دا ده چې په هغې کې کم اهلیت والا کسان وي نو هغه شاته پاتې شي او کم چې نااهله کسان وي نو هغه د دغې رشوت په وجه باندې مخکې چې نو هغه راشي. نو که دا په هر ځای کې د رشوت مسله چې نو هغه راله نو دا د دغې شیزو د هغې ادارې د هغې ملک د هغې قانون د هغې چې نو هغه بیخ وباسي د هغه تباهۍ طرف ته چې نو هغه بیایي. نو ځکه الله رب العزت اکالون للسحت رشوت ته چې نو هغه سحت وي چې ګوره دا دومره خطرناک شیز دی د هغه ټول نظام چې دی نو هغه تباه کوي د دې ځای نه شاتی. او دغه شانتي حدیث مبارکه کې هم راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمان مبارک دی الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. الراشی والمرتشی رشوت ورکونکي والمرتشی رشوت اخیستونکي کلاهما فی النار. الله پیغمبر فرمایي دا دواړه چې دی نو هغه جهنمیان دي. یو روایت کې چې نو هغه راځي الراشی والمرتشی والرائش دا چې نو درې ماړه الله پیغمبر فرمایي چې دی نو هغه د اصلي جهنمیان دي. رائش دا ویلی کېږي د دې دواړو په منځ کې چې نو هغه دلالي کوونکی. که خیال مو کړی اکثر بعضې مقدمو یا بعضې خبرې کې خلک وایي راځه ما سره کس چې دی نو هغه شته زه به درته کس چې نو هغه وخیم ترتیب به دله زه برابر کړم خو لږې پیسې چې نو هغه به غواړي نو دغې ته رائش ویلی کېږي. اوس کم سړی چې نو هغه د دې په منځ کې دلالي وکړه نو دا د حرام کار باندې چې دی نو هغه تعاون یې وکړو. الله پیغمبر په دې باندې هم چې دی نو هغه لعنت کړی. حدیث کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الراشی والمرتشی والرائش درې واړو باندې الله رب العزت پیغمبر چې دی نو هغه څه لعنت کړی. د دې په منځ کې چې نو هغه دلالي کول دا هم چې نو باعث لعنت دی. د دې وجه دا بدترین شی دی. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. سرور حسن صدر صاحب رحمه الله هغه خپل تفسیر کې دی نو هغه مسلو یو ذکر کړی دلته وایي کومه مسله نو هغه نوکري د هغه په رشوت باندې وشوله وایي د دغه نوکرۍ باندې چې دته څومره مال میلایږي هغه دا حرام دی.
تفسیر ذخیرۃ الجنان آی کې چې امام اهل سنت والجماعت امام سرفراز خان صفدر رحمه الله چې هغه دا مسله ذکر کړي کم سړی چې هغه پر رشوت باندې نوکری وشوله دغه پیسې حرام دي دغه دینه زکات ادا کوي دی نه کیږي دغه باندې باندې حج کوي نو دی چې هغه نه کیږي دومره خطرناک چې دی عاشز دی اوس د هغې کې وجه نو موږ دا چې هغه نظام ټول تباه کوي د دې وجه نه بیا یو صورت کې لږ گنجایش کیږي هغه صورت چې هغه دا نه که چېرته دا سړی د دغې شیز مکمل حقدار وي دی چې د هغې په صلاحیت هم برابر وي د ده نه مخکې چې هغه څوک وي هم نه په هر طریقې سره دغه شیز دغه نوکري دغه چې هغه منصب دا د حق جوړیږي او مخکې کس ولا بیا چې هغه بغیر د دغه رشوت نه بغیر د دې پیسو نه ورکوي نه نو که د خپل حق د حصول دپاره وی کړلو نو په دغه کې بیا د بخښنې گنجایش چې نو هغه شته خو د کم کس چې واخیستو د بیا هم د بخښنې چې نو هغه گنجایش نشته نو دا دومره بدترین شی دی الله دې زموږ حفاظت وکړي نو د دې یهودو به یو کار چې نو هغه دا کولو رشوت به یې واخیستو لکه څنګه چې مخکې پرون درس کې مونږ بیګا چې نو هغه خبره وکړله چې ابن سوریا ووی کله چې هغه د لوی خاندان خلک ول نو مونږ یې کېنولو چې دا نشي مونږ پیسې واخیستې او کومه بدل کو علاوه فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم کدی چرته رالل تاسو ته نو تاسو د دې په منځ کې چې نو هغه فیصله وکړي او اعرض عنهم یا د دین چې نو اعراض وکړي اس مسله هم چې نو هغه نشي حضور علیه الصلوۃ والسلام ته اختیار چې نو هغه میلاو تاسو خو خنه کدی ته دا فیصله راوړه تاسو له فیصله کوئ او که تاسو له اعراض کوئ چې زه نو هغه دا فیصله نکوم دواړو سره نو کې الله پیغمبر ته نو هغه اختیار دی البته جمهور علما فرمایي چې اوس د غیر مسلم چې نو هغه فیصله کولی شي وکړه نو غیر مسلم په دوه قسمه دي یو چې نو هغه دا دی چې دا د ملک د دې نو هغه ضمنیان وي ذمي هغه کافر ته لیکيږي چې د دغه ملک ټول قوانین هر څه چې نو هغه قبول کړي او د په دغه کې پاتې کیږي نو بیا چې څومره جرنل قانونونه نو په هغه جرنل قوانین کې نو هغه دته به داسې احکامات په د باندې جاری کیږي لکه څنګه چې په مسلمان جاری کیږي لکه غلای وکړله زنای وکړله قتل کړلو څنګه چې نو هغه بدل کې مسلمان قتلول کیږي داسې بده کیږي او یو چې نو هغه د دو فروعي د دې خپل د مذهب خاص مسایل دي نو پای کې بیا مسلمانان چې نو هغه کار نشي ساتلی لکه مثال په دور کې دا غوي چې نو نکاح شولو طلاق شولو وراثت شولو دا مسایل دا غوي خپل ذاتی چې نو خپل مذهب سره چې دي دا به پای کې دا غوي خپل مطابق چې نو فیصله کوي بیا وس نو ورسته هم چې نو هغه حکیم وخت لپاره چې نو هغه د اختیار حاصل دی د بچ نو هغه فیصله کافران دا وي په منځ کې به هم دا وي په فیصله کولای شي څنګه چې مخکې رکوع کې ان شاء الله چې نو هغه راشي علاوه به ان تورز عنهم فلا يضرك شيئا کله دې فیصله ونه کې دیتا ته اس ضرر چې نو هغه هم نشي در رسولای و ان حکمت فاحكم بينهم بالقسط الله پیغمبر ته فرمای وای که تاسو فیصله کوئ نو د دې په منځ کې فیصله چې نو هغه تاسو په انصاف سره وکړئ الان کې الله پیغمبر خو صرافه انصاف ولو بیا هم د الله پیغمبر الله رب العزت نه هغه خپل پیغمبر ته و ان حکمت فاحكم بينهم نو دینه مراد چې نو هغه امت دی ای چرته چې نو هغه څو کسانو منځ فیصله لمزي خو کې هم فیصله نو د انصاف سره بکې رشتہ داري ته تعلق ته خپل ولای ته یا د سبا د پر خدشه ته چې بیا به ماته سبا سوې دی خبرونه یره بچنه نو هغه بیا نه ساتي صرف او صرف مد نظر چې نو هغه ته صرف د الله ذات او د الله ير چې نو هغه به مخي بل یو خبر چې نو هغه او کداغه نشي کولای نو بیا چا په منځ کې فیصله چې نو هغه وکړي ولی الله پیغمبر ته نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د غالبا وصیت کولو ای مفهوم نه ای ابو ذر ته کستا چار کې نو د دوه کسانو په منځ کې هم فیصله وکړه ولی چاله چې منصب ورکړی شو مشري ورکړی شو قضا ورکړی شو وای دا سړی چې نو بغیر چوړه کې نه دی حلال کړی شو نو ډېر لوی ګران چې دی نو هغه کار دی نو ځکه الله رب العزت خپل پیغمبر ته فرمایي و ان حکمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين الله چې نو انصاف کوونکي خوښي وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الله وی څنګه چې نو هغه به دوی ته منصف جوړ کی سالس بجې جوړ کی او سره د چې دوی سره نو هغه تورات دی چې پای کې د الله حکم موجود دی زنا متعلق چې نو هغه تورات کې خدغه حکم موجود دی چې کله سړی او خزه واده شوي او دین چې نو هغه زنا وشوله تورات کې هم دغه حکم نه چې د دې د پاره زنا ده وزل ته الله رب العزت وای څنګه د به حاکم جوړ کی نو دغه وجه ده چې دوی خو آلت په خپل مخ کې رکو جن پرونی آیات کې تیر شول و ان اوتیتم هذا فخذوه
که د نرمۍ حکم یې درکړلو نو هغه وی چې کوړې ول ورکوي په خر باندې سور کوي نو دغه حکم یې واخلئ و ان لم تؤتوه فاحذروه او که داسې حکم نه سخت حکم ولو رجم حکم چې زمونږ په کتاب کې هم دی نو بیا تاسو چې نو هغه څه کوئ فاحذروه ځان دې بچ ساتئ نو ځکه الله وایي کیف یحکمونک دی چې نو آتا څنګه ستا فیصلې باندې چې نو هغه دوی نه دي راځي دی باندې نه راځي دی خو صرف دلته ستاسو خواله چې راغلی دي دا د نرمۍ تحت راغلی دي دا نه چې تاسو د الله پیغمبر ګڼئ تا حق او سچ پیغمبر ګڼئ او ایمان د باندې ساتي د دې پوجا نه دی راغلی دلته د نرمۍ د پار راغلی که چېرته اسانتیا چې دی نو هغه پکې راته میلاو شي نو ځکه الله وایي څنګه به دوی ته فیصله چې دی نو هغه ثالث به جوړ کړي وعندهم التورات فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك بیا دوی چې نو هغه مخړې وروسته د دی نه یعنې کله دوی ته هم پته ولګېده چې دلته د الله د پیغمبر چې نو هغه قانون او مسلمانانو په دین او شریعت کې هم دغه حکم دی چې واده شوی چې نو هغه سړی وي او که ښځه وي دې نه چې نو هغه زنا واقع شوه ګواهان چې نو هغه پرې ثابت شو نو د دې حکم چې نو هغه رجم دی نو ځکه الله وایي دی بیا مخ اړوي بیا د ذالک وروسته دی نه وما اولئک بالمؤمنین الله وایي دا چې نو هغه مؤمنان نه دي ولې دې صرف محض نو هغه د اسانۍ دپاره راغلو د ایمان په وجه نه راغلی چې موږ مسلمانان یو یا موږ چې نو هغه په آخر پیغمبر ایمان راوړو یا موږ چې قرآن باندې دا کومه فیصله کوو نو دا د ایمان په وجه کوو تاسو اوس وګورئ زموږ علیاذ بالله زموږ مسلمانانو کې هم دا خصلت دی کم ځای کې چې زموږ په یو ځای کې فایدې نو موږ بیا وایي موږ له مولوي صاحب مفتي صاحب او پلان کې صاحب موږ له چې نو هغه په قرآن فیصله وکړي او په کم ځای کې چې نو هغه زموږ به کې فایده نه زموږ نه به کې تاوان کېږي نو په هغه وخت کې بیا موږ چې نو هغه د لړ میکالې قانون له بیا ځو بیا موږ په هغه کې نو هغه انګریز قانون له چې نو هغه ترجیح ورکړو او دلیل کې وایو څه کم شی دلته چې نو هغه د مسلمانۍ کېږي چې لا دا وضو وکړم الله وایي ما اولئک بالمؤمنین الله دې موږ ته کامل ایمان نصیب کړي سماعون اوریدن کې د غوږ ښودن کې د للکذب دروغو خبرو ته اکالون او خوړون کې د لسحت د حرام مال رشوتو فإن جاءوک پس کر چې د راشي تا ته فحکم نو فیصله وکړه بینهم د دوی په منځ کې او عارض یا مخواړه انهم لدینا و ان تعرضم کچری تو مخواړه انهم لدینا فلن یضرک نو دوی هیڅ کله تا ته ضرر نشي در رسول شیئا د معمولی قدر شیز و ان حکمت او کچری تو فیصله وکړې فحکم نو فیصله کو بینهم د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره ان الله بشک الله پاک يحب المقسطين خوخی انصاف کوونکی وکيف يحكمونك او د بسنګ تا منصف ثالث جوړ و عندهم التورات او دې سره تورات دی فيها چې پاغي کې حکم الله د الله حکم دی یعنی واده شوی ته بار رجم ثم يتولون بیا دوی مخ اړوي من بعد ذلك ارست د دینه وما اولئک بالمؤمنین او نه دي کسان مؤمنان سماعون للکذب دی غوږ ښودون کې د دروغو ته اکالون للسحت او خوړون کې د حرام رشوتو فإن جاءوک پس که چېرې دوی راشي تا ته فحکم نو فیصله وکړه بینهم د دوی په منځ کې او عارض یا مخ واړه انهم د دوی نه و ان تعرض که چېرې تو مخ واړې انهم له دوی نه فلن یضرک نو دوی هېڅکله ضرر نشي رسولی تا ته شیئا معمولي قدرې و ان حکمت او که چېرې تو فیصله کوي فحکم نو فیصله وکړه بینهم د دوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره ان الله بشک الله پاک يحب المقسطين خوخی انصاف کوونکی وکيف يحكمونك او څنګه به دوی ته خپل منصف حاکم جوړ کړي و عندهم التورات او د دوی سره تورات دی فيها چې په هغې کې حکم الله د الله حکم دی ثم يتولون بیا دوی مخ اړوي من بعد ذلك وروسته د دې نه وما اولئک او نه دي دا کسان بالمؤمنین مؤمنان